السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو یو پوسټ دی بچي په حوالې سره موږ ویله چې تر سره وکړو. موږ په معاشرې چې دغسې بې ضمیره خلک چې تر چوره پورې ځمدي، ځکه چې تاسو به د سکرین باندې به وینو یو پیج نه دا او قسمه قسم پیجونه دا پوسټونه کړي چې دا بچي ته سیاسي رنګ ورکوي او دا ذهني مریض و بچمن نه. نو هغې سره زه دا یو کلیپ شیر کوم چې دا پیدایشي مریض و که دا ټارګټس او د ذهني ټارچرس او دې له وجې د دومره دباو چې راغی چې نن د زندګي خاتمه وشتله. نو تکلیف واروې موږ ډېر بزدله قوم یو، حقیقت خبره دا ده او په دې کلیپه بعده بیا لږ تفصیل خبره در سره کوو چې کلیپ وګورئ چې آیا دا بچپن نه مریض و یا بچپن بعده چې دا کله پریشر چې او کله ذهني ټارچرس نو دا کلیپ واروئ بیا هغې باندې تفصیل خبره در سره کوو. Healthy because my dad says you are not healthy and I like this one song. ملګرو کلیپ تاسې واروئ د بچي تاسو انګلیش نه به اندازه اخیستې چې دا بچه ایکټیو و، بچي دومره مینه محبت و والدین سره، دا د ذهني پیدایشي مریض نه و. هغه بېغیرته خلکو ته چې کوم دې باندې اوس تنقید کوي چې دا بچی ذهني مریض و پیدایشي او هغې وجې نه دا وفات سو او دا خلک سیاسي رنګ ورکوي. دا بچی ټیک ټاک و، ایکټیو بچی و. کله نه چې دا ظلم جبر او بربریت شروع سو او مسلسل پولیس ټارچر له وجې نه د کور چې والدین ټارچر کړل او بار بار د دو ټارچر کولې له وجې او والد گرفتاری له وجې د بچي په زړه چې دومره خوف دو خلکو پیدا کړ چې هغه ذهني توازن له خپل لوبې او ډر له وجې نه د بچي چې دا نن دې مقام ته دا ورسېده او راسه اوس دلته چند هغه د خلکو پی ډي ایم نه تعلق هغه بېغیرته خلک چې دا قسمه قسم پوسټونه کوي چې دا ذهني پیدایشي دا مریض و او دې ته دا خلک سیاسي رنګ نه ده، دا ظلم او جبر چې کوم په دې ملک چې شوري ده او کېږي دا یوه ورځ وتهی دیر اندیر نه دا په تاسو روانه ده. دا مه وایو دا ورځ دغسې ماشوم او بچی هر چې چا دغسې حال باندې کله له دې دنیا نه لاړ سي یو درد یو والدین ته پته لګي چې د ماشوم مینه محبت او بچي مینه څومره وي. خو کاش افسوس چې دلته چند ضمیر فروش خلک به دلته دې ته اوس دغسې پوسټونه او سیاسي بغض له وجې نه دغسې پوسټونه خو کوي دو خو حقه خبره نسی کوای. حق خبره ډېر زور غواړي. هر سړي ته پته ده د ملک چې کوم جبر شروع ده، آئین او قانون چې کوم مرتجع اوړاو کېږي ټوله دنیا ویني. خو موږ اصل مقصد صرف دومره ده چې موږ هر چې څوک یو موږ ټول ډېر بزدله قوم یو، ځکه چې بزدله قوم سره همیشه دغسې کېږي چې کوم وصله موږ سره او موږ سره مخته کوم کېږي. دا خبره په دغه چې باندې روکاو کوونو نه ده، ځکه دا به موږ سره بیا کېږي مخ چې سلی دي او مخته به بیا موږ سره کېږي چې تر چوره پورې موږ ته خپل جانونه ویش کړي نه او موږ سره چې کوم ظلم او جبر کېږي هغې خلاف موږ چیکسلی نه. نو عمران خان به یوه خبره کوله چې زه خو بیا برداشت کو خو تاسې بیا نه کو برداشت او بیډ بکریو والا رویه به تاسو سره کېږي. خو بیډ بکریو والا رویه بلکل موږ په نظر باندې ده. دا مرد مجاهد چې کوم دا په جیل چې ده چا په سر تا په سر په ما په سر د تا ما آنے والی مستقبل په سر. خو کاش چې موږ خپله ډېر بزدله قوم یو چې موږ نه عمران خان ډېره توقع وله دې قوم نه. خو زه وایم چې موږ قوم وده یو وده
او چې تر څو پورې ودیو تر هغې پورې به موږ سره دا کېږي او دا به موږ حالي چې د کوم موږ سره وصله موږ د دې بچي والدین پاره موږ سره الفاظ نسته دي الله دې وکړي چې دو ته د خدای زړه صبر ورکړي او دا چې کوم موږ دلته هغه بې ضمیره خلک دي الله پاک دې دغو ته هدایت وکړي چې کله به تاسو ذهنونه بدلېږي او کله به تاسو سوچ بدلېږي چې آیا د ملک تر اوسه پورې دې خلکو ملک سره څه وکړل او اوس کوم دې ملک سره لګیا دي عوام سره هغه باندې دو سترګو باندې پټۍ دي او چې دغسې معمولي خبره راشي هلته بیا دو خپل ضمیر سودا کوي الله دې وکړي چې خدای دې دو خلکو ته هدایت وکړي خو زه وایم چې موږ بزدله کوم یو او چې تر چوره پورې دا بزدلي موږ په زړو چې تر هغې پورې به موږ دا حال مننه چې شکریه